وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. د اصحاب کهف واقع موږ ویل چې هغه ځوانانو چې هغو د شرک د بت پرستۍ خلاف څه وکړي، مزاحمت وکړي او د الله پر ذات توکل وکړي، د معاشرې د سماج څه وکړي، بغاوت وکړي. لاړو چیرې؟ یو غار له، چې بیا د الله خصوصي رحمتونه د یو طرف څه متوجه سو. نو سوره کهف اولنۍ دا درېیم ریکو ده، څلور سره ریکو وي، هغه د اصحاب کهف پر تفصیلاتو د واقعې پر تفصیلاتو باندې څه دي، هغه مشتمل دي. الله سبحانه وتعالی 300 څه زیات کلو د دې څه وکړي، حفاظت وکړي. حفاظت یې څنګه وکړي؟ الله خپل رحمت او د کرم والا معامله د دې سره څنګه وکړي، دغه تفصیلات الله سبحانه وتعالی بیانوي. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. تېر آیتو کې موږ وویل چې الله سبحانه وتعالی د رڼا اهتمام دوی دپاره کړی و، چې لمر به پر راغلی هغه به لا هم څېړ ته څه سو، ځینې واوښتی. د هغه رنګه بل اهتمام الله سبحانه وتعالی دا کړی و چې دا خلک د هغه له نه سو روتللی، چې ورالو به ورته به یې مخ څه کړي، ځینې وګرځوي. سبب و ریزن یې څه و؟ هغه دا و چې وتحسبهم ایقاظا. ستا به خیال دا سو چې داسې دي ویښ دي، وهم رقود، حالانکې دوی څه وو؟ ویده وو. یعنې چا دوی ته څه نه سو رسولی؟ ضرر نه سو رسولی. څه وجې نه سو رسولی؟ چې هر څوک ورنږدې سو، هغه به دا خیال شو چې دلته اووه ځوانان دي، هغه ورسره څه دي؟ ویښ دي. او د هغو روب هیبت هغه دومره زبردست و چې څوک نږدې نه سو ورتللی. وتحسبهم ایقاظا، ته ګمان کوي چې دوی څه دي؟ ته ګمان کوي چې دوی څه دي؟ ویښ دي. وهم رقود، دوی څه دي؟ بیده دي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. یو سړی چې 300 څه زیات کلونه پر یوه اړخ باندې بیده وي، په ډېر کم وخت کې خاوره انسان بدن څه کوي؟ هغه خوري، چې موږ وایو بیټ سور څه ورته وسو. دوی بیده وو، لیکن نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله پاک وایي موږ دوی راړول پر ښي او پر کیڼ اړخ باندې. او د دې حفاظت لپاره الله سبحانه وتعالی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید. دا غار چې کوم چوکاټ و، غار موږ وویل چې هغه پراخه غاره وه، د هوا او د رڼا څه پکښې وو؟ اهتمام پکښې وو. وکلبهم باسط، دا اصحاب کهف چې کوم سپی وو هغه غوړولي وو ذراعیه، د خپلې د مخ پښې بالوسید، پر څه باندې؟ پر چوکاټ باندې. یعنې یو سپی هغه بل نور د روب د هیبت څه جوړېدي، ذریعه جوړېدله. خلک هم اوښتو راوښتو، خلک هم څه وو؟ ویښ وو. هغه د خوب چې کوم کیفیت هغه پر دوی څه وو؟ په ظاهره باندې نو تاري. چیرې څه وې؟ هغه یې بالکل تروتازه ولې، د خوب کیفیت هم څه وو؟ خلاص وو. اوښتو راوښتو هم. او دغه رنګ د حفاظت یو بل اهتمام الله پاک دا کړی و چې د دوی سپی الله سبحانه وتعالی د غار په خوله کې څه کړي وو؟ کښېنولی وو. هغه هم لکه ویښ سي، په جګو پښو سي، پښې یې غوړولي دي سي ناست دي. نو دې څه دا ښکاره کېږي، بعضې مفسرین ویلي دي چې دا د اولیاء کرامو یا د بزرګان دینو یا د علماء کرامو مجالست، د هغو ناسته، د هغو صحبت، دا هم باعث خیر، باعث برکت وي. چې الله سبحانه وتعالی د یو سپي چې هغه په شریعت کې په فقه کې څه دی؟ نجسه دی. هغه متعلق راځي چې په کور کې څه کوي؟ مه ساتي. چې غیر ضرورت چې په کور کې څوک سپی ساتي، پر هغه باندې فرښتې څه کېږي؟ نه حاضرېږي. لیکن دلته الله سبحانه وتعالی د اصحاب کهف د سپي ذکر څه کوي؟ په قرآن شریف کې څه کوي؟ هغه کوي. بلکې حدیث نه دی، بعضې روایتونه داسې شته چې 2 حیوانات داسې دي چې هغه به الله سبحانه وتعالی په جنت کې څه کوي؟ دوی ته ځای ورکوي. هغه یو د اصحاب کهف سپی، دویم بلعم باعور په نامه باندې یو بزرګ تېر سوی دی، د هغه خر. وإذا آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. هغه واقع راځي چې د بلعم باعور چې و، دته الله سبحانه وتعالی د اسم اعظم څه ورکړی و؟ علم یې ورکړی و. د اسم اعظم په ذریعه چې به د کومه دعا وغوښتل، الله سبحانه وتعالی به هغه دعا څه کړل؟ قبول یې کړل. چې موسی علیه السلام د بني اسرائیل سره راتلی، نو د وخت بادشاه راولاړ سو، بلعم باعور له ورغلی، هغه ته یې درخواست وکړي چې ته دعا وکړه چې الله پاک موسی علیه السلام او قوم څه کړي؟ غرق کړي. تا ول ورته وویل زه څنګه دعا ورته وکړم؟ هغه نبي دی او هغه سره خپل امت څه دی؟ ورسره دی. بیا هغو ډېر غټ څه ورکړي؟
رشوت یې ورکړي. د رشوت په نتیجه کې چې د دعا غوښتله دعا کې خوله خطاس ولا چې الله پاک زما او زما کوم څه کړي هغه ورکړي. او خطا ایستي چا هغه کور الله ورله چې دا دونه انعام او اکرام ته څه کېږي ملاوي دا ته څه قبول کړه دغه قبول کړي الله پاک په ازمایش په ابتلا کې څه کړي مبتلا کوي. دا ژبې دومره غټه شو چې هغه تر زګیره پر څه شوه دا ورسېدل. دی چې دا تللي د موسی علیه السلام او پر بني اسرائیل خلاف چې به دعا کول پر کوم خرڅ شپور اخره دا ورته ویل چې ته دا عمل مه کوه په دې عمل باندې الله څه کېږي ناراضه کېږي. چې موسی علیه السلام قوم زه وینم دغه شاو مخ ته څه دي فرشتې دي. نو اگر چې دا اسرائیلي څه دی روایت دی لیکن بعضې روایتو کې راځي چې دا د حیوانات یو د بلام باور څه خار او یو د اصحاب کهف سپی دا به لا چیرې بیایي جنت ته بیایي. نو کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط سپی د دوی چې هغه پښې غوړولې وې پر چوکټ باندې لو اطلعت علیهم ای نبي علیه الصلاة والسلام یا خطاب چاته دی امت ته د نبي علیه السلام په واسطه سره کتا دی لیدلی وای لولیت منهم فرارا تا به مخ څه کړی وای را ګرځولی وای ولا ملئت منهم رعبا او ستا زړه به د رعبه څه سوی وای ډک سوی وای. صحیح یعنی خطاب خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی لیکن مراد ځینې څوک دي عام انسانان دي که عام انسانان د اصحاب کهف غارې ته څه سوی ورنږدې سوی وای نو د رعب د وجې د هیبت د وجې شابې را ګرځولی وای او زړه به د رعب څه سوی وای ډک سوی وای. دې څه ښکاره کېږي چې الله سبحانه وتعالی اهل حق ته څه ورکوي. اردو کې دوه توري راځي یو د هیبت توري راځي بل د څه توري راځي د دهشت توري راځي. د رعب څه مراد څه دی هیبت دی. الله سبحانه وتعالی اهل حق ته څه ورکوي هیبت ورکوي رعب ورکوي. باطل څه نشي کېدلی هغه د اهل حق د هیبت د وجې نشي ونږدې کېدلی. صحیح وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم بیا دغه رنګ الله سبحانه وتعالی وایي یاره خو موږ 309 کاله موږ څه کړو بیده وساتل وكذلك بعثناهم بیا موږ برته څه کړو راپورته کړل يتساءلوا بينهم په خپل اپس کې دی یو د بل څخه څه وکړي پوښتنه وکړي او دې پوښتنه ځینې کوي یو د بل څخه قال قائل منهم كم لبثتم یو د ویل ولا ویل چې کم لبستم چې خلکو کې څه وخت تیر کړي قالوا جماعت په جواب کې ورته ویل لبسنا یوما بعض یوم ښکاره کېږي دی لکه موږ چې یو ورځ او د ورځې بعضې حصه مو ورڅه کړې تېره کړې لکه سهار تر مازدیګره پورې قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. دویم جماعت دا وویل ربكم اعلم بما لبثتم رب په دې باندې بهتره خبر دی چې څو وخت یې څه کړی دي تېر کړی دي. فبعثوا احدکم واستوي یوستي څخه بورقکم د سونې په داسې کو باندې بورقکم هذه الى المدینه چیرې ښار ته فلینظر ایها ازکا طعاما دې ته خو معلومه وه چې ښار ګرده د بتپرستي څه دی ښکار دی ذبیحه یې څه ده حرامه ده. نو چې هر څوک استوي هغه ډوډۍ راوړي هغه دا اهتمام وکړي ازکا طعام دې څه کړي راجوي مطلب ازکا څه مراد حلال طعام هم دی د ازکا څه مراد طیب طعام هم دی د ازکا څه مراد لذیذ ښه خوراک هم دی. په شریعت کې پر دې باندې هېڅ قدغن هېڅ پابندي نشته چې مسلمان صفا خوراک حلال خوراک او د ذایقې والا خوراک څه کړي هغه بروی کار راولي استعمال کړي. نو فلینظر هغه دې وګوري ایها ازکا طعاما چې کوم خوراک څه دی پاک طیب حلال دی. فلیاتکم برزق من بیا دې په هغه سره تګ وکړي دا به څه خوراک به وي. لیکن یو کار دې وکړي وليتلطف هغه چې دا کوم معامله کوي په معامله کې دې څه وکړي نرمي دې وکړي. صحیح که چېرې دې سختي وکړي نو دا خلکو باغیانو د ریاست دا خلکو باغیانو د چا د حکومت د سماج څو باغیانو هغه په خبر سي برته به د ارتداد سزا به دا ورکړي چې دې به څه کړي رجم کړي سړی به خلاص شي قتل به کړي. صحیح نو دا تاکید یې ورته وکړي وليتلطف چې دې خرید فروخت کړي معامله کوي معامله دې په څه سره وکړي په نرمۍ سره وکړي. صحیح مطلب دا د قرآن حکیم د الفاظو د حروف څه دی
نصف دی. مفسرین لیکلي چې دا تا پر دې باندې نیم قرآن حروف څه کېږي ختمیږي، پر لام باندې د نصف ثاني څه کېږي ولې تعالی تا چې د پر دې باندې نصف قرآن څه کېږي مکملیږي او د لام څخه د نصف قرآن د حروف څه کېږي آغاز کېږي. صحیح. ته مولا پاک دا درس ورکړی چې مسلمان په کار دی هغه څه وکړي په معاملات کې څه وکړي نرمي وکړي. او دا پر تاریخ باندې که موږ تل نظر وساتو دا فار ایست کوم علاقې دي که ملایشیا ده که اندونیشیا ده که فلپاین دی دا څه ملکونه چې دلته څه دي پراته دي بشمول چاینا بکلو مسلمان په چاینا کې خالي څه دي موجود دي. دا لره صحابه د جهاد په شکل کې نه ورغلي، دا د تجارت په شکل کې څه شوي ورغلي. د دوی په معاملاتو کې دومره شایستګي څه وه هغه موجود وه چې د دې تجارت سره کوي هغوی ایمان څه کوي قبلوي. صحیح. لږ دینداره طبقه نه بعض اوقات هغه دعوت تبلیغ سره یا د درس تدریس سره یا د دینی خدمات سره سي وابسته وي. هغه پکار چې معاملات کې څه وکړي صفا ستره وساتي، معاملات کې څه وکړي نرمي وکړي. تبلیغ خالي دا نه دی چې انسان خالي څلور میاشتې تبلیغ کې ولاړ یا چلی په تبلیغ کې څه کول ولګول. صحابه ترتیب داسې و چې هغه شپه ورځ دغه څو تبلیغ هغه د معروفات د نیکۍ څه ورکوي حکم یې ورکوي، د منکرات څخه خلک څه کوي راګرځول. د هغه معاملات دومره صفا و چې د چا به تعلق ورسره راغلی بس هغه به څه کېدی چې متاثر کېدی ایمان به څه کوي هغه قبلوي. نو دوی تاکید څه کوي ولې تعالی طف چې دوی معامله کوي خرید فروخت کوي هغه کې ډېر نرمي وکړي. ولا یشعرن بکم احدا چې په دې باندې څوک څه نسي خبر نسي. انهم ان یظهروا علیکم که په دې باندې څوک څه خبر سي یرجموکم دغه زمانې صدا دا چې د مذهب څخه څوک واوښتي یا د ریاست بغاوت به وکړي هغه به څه کوي رجم کوي. او یعیدکم فی ملتهم یا مجبور کړي بت پرستی او شرک خاتم برته څه کړي بوزي. ولن تفلحوا اذا ابدا په دواړه صورتو کې بیا تاسو نه کېدلی فلاح یافته نشي کېدلی. الله پاک وکذلک اعثرنا علیهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. اوس خو دې خبر چې په موږ څه وخت تېر سوی دی. یو جماعت دا وایي چې په موږ خالي ورځ تېره سوې ده یا نیمه ورځ تېره سوې، بل جماعت دا وایي چې رب خبر دی په موږ څه وخت سوی تېر سوی دی. او دوی پوره اهتمام کوي چې معاشره او سماج په موږ نشي خبر چې د هغه باغیان دي. لیکن د الله تکویني ترتیب بیا دا و چې خلک په دې څه خبر سي. او خبر ولې سي هغه د تیوډور په نامه باندې یو پادري راولاړ سوی دی هغه په مسیحیت کې اختلاف څه کړی دی پیدا کړی دی د خلکو په ذهنو کې دا ورچولي دي چې دا ممکنه نه ده چې اجساد حشر وسي خلک څه سي راویښ سي یا وجسدو ته څه ملاوي سزا ملاوي که سزا ملاوېدله نو به چاته ملاویږي ارواحو ته به څه کېږي ملاویږي. او بادشاه د وخت چې دی هغه وایي نه الله په دې قادر دی چې اجساد څه کړي راژوندي کړي راویښ کړي او سزا څه کېږي او اجسام ته څه کېږي ملاویږي. پر دغه دې څه دی اختلاف دی. دې ځان پټوي الله پاک وکذلک اعثرنا علیهم الله پاک دا رنګه موږ پر دې باندې څه کړو ښکاره کړو لیعلموا ان وعد الله حق هغه شاته یو حکمت ومو چې دا معاشري او سماج ته څه وسي علم وسي ان وعد الله حق چې الله وعده څه دي حق دي وان الساعه لا ريب فيها دا رنګه په قیامت کې په حشر د اجسادو کې څه نسته شک شبه نسته. صحیح. اوس هغه معاشره چې دوی قتل کول هغه معاشره دې څخه دومره څه سوه متاثره سوله په عقیدت کې مبتلا سوه چې ګرد معاشره را ماته د چا زیارت کوي د اصحاب کهف څه کوي زیارت کوي چې موږ ته د دوی په ذریعه د دوی په وجود سره د دوی په راتګ سره یو غټه مسله چې هغه د حشر د قیامت متعلق هغه څه سوه حل سوه ګرد معاشره یې څه سوه عقیدتمنده سوله. پېښه خو دا وسوه چې دوی راغله برته خپل غار لره د غارې بعد په غار کې الله پاک پر دې باندې مرګ څه کوي تاریخ کې دې څه سو وفات سو. اوس هغه معاشره راځي معاشره کې خو داسې خلک هم چې هغه میلان د شرک د بتپرستي وخت و بس داسې خلک هم چې هغه د توحید او ایمان طرف ته دي سو. اوس پر دې باندې اختلاف سو اذ يتنازعون بینهم امرهم دې اختلاف کوي په خپل اپس کې اصحاب کهف امر متعلق فقالوا ابنوا عليهم بنيانا مطلب که اوس موجوده مغربي تصور دی چې تعمیر برای تعمیر لکه مطلب په د یورپ کې بلکې پاکستان کې اوس
د مینار پاکستان استشمار کړه د مومن چې کوم تصور دی یا د میموریل چې کوم څه دی تصور دا څه دی مغربي تصور دی مطلب ډېر هسپتالونه ډېر سکولونه ډېر شامت یې وویني چې د پلانکۍ میموریل څه دی هغه او ویلفیر بنیادو باندې هغه څه شي جوړ شي برته هغه څه شي کمرشل شي یا د میموریل وي د هغه باوجود د انسانانو ته هغه څه نشي اخیستلی فایده نشي اخیستلی یعنې هغه تعمیر محض برای سي تعمیر هغه تعمیر برای انسانیت چې هغه څه ورسي عبادت تعمیر برای عبادت یا تعمیر برای سماجی بهبود دا تصور هغه څه نه شاته نه نو دې خالي څه جوړوي یادګار جوړوي چا جوړوي چا کوم خلک د بت پرستي او خاطر د شرک خاطر څو مایلو فقال ابن علي بنيان چې خالي څه جوړ کی یادګار عمارت څه کی جوړ کی ربهم اعلم بهم رب دې باندې څو زیات خبرو قال الذين غلبوا على امرهم هغه خلکو بیا ویلې چې غلبه لا پکور کړي او پر دا معاملې کې یعنی پر د امر باندې څه غالب وسو اخر دې پر کول باندې څه عمل وسو لنتخذن عليهم مسجدا اما ته ول د وخت بادشاہ هغه څه موحد د اهل ایمان څخه هغه نه تعمیر برای تعمیر ومنه کو تعمیر برای عبادت ومشکو د دې پر دا اصحاب کاف د غار سره مرسته جوړو امارت په جوړو امارت د څه پر جوړو د خالد یادګار پر نه جوړو امارت په د عبادت لپاره څه کو جوړو لنتخذن عليهم مسجدا پر دې باندې مرسته جوړو مسجد جوړو صحیح وز رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې لعنت دی پر هغه چا باندې چې هغه د انبیاء علیهم السلام قبرونه چې جوړي عبادت خانه سکی هغه جوړي او دلته د اهل حق الله سبحانه وتعالى طریقه دا ذکر کړی د چې هغه عمارت بلای یادګار بجای عمارت برای جوړ کی عبادت جوړ کی صحیح اوله پکې د خلک اهل ایمان څوم غالب هم د حدیث مفهوم دا دی چې تی د قبر څخه شمه جوړوي سجدګاه مو جوړوي د قبر سره کتی عبادت خانه جوړ کی مسجد جوړ کی په دې څه نسته حرج نسته صحیح نو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب وصد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د نجران د عیسایانو سو هغه مکالمه و هغه پښتنه جنې کړې و چې موږ ته اصحاب کهف واقعیا بیان کړو د اصحاب کهف څه بیان تعداد بیان په دا مسله کې د خپل څه اختلاف په نجران کې عیسایانو هغه ملکانی یعقوبی او نستوری درې قسم څو عیسایان موجودو یو فرقه دا ویل چې د اصحاب کهف شو دا دریو څلورم یې سپیو بلې فرقې دا ویل چې دا څو پنځه شپږم یې څو سپیو او بلې فرقې دا ویل چې دا اووه اتم یې څو اووه اتم یې څو سپیو ټیک شو نو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ودې دې خلک څه چې هغه وایي دی دریو څلورم یې څو سپیو ويقولون خمسة اصحاب کهف پنځه سادسهم كلبهم شپږم چې هغه څو سپیو الله پاک رجبا بالغیب دا اټکل خبره دا دوه کوله پر چې باندې نه دي دا پر اټکل باندې مبني د حقیقت څه دی ويقولون په دې کې بعض جماعت شاغل سمعتم وثامنهم كلبهم دا څه دي وو اتمه څو هغه سپیو صحیح نو اول خبره ده چې دلته الله پاک په اول دوه دی وو اتمه څو سپیو دا غو سره الله پاک وو د عطف څخه نه ذکر کی دا اول دوه قولو سره دریم قول سره الله سبحانه وتعالى څخه وو د عطف څخه ذکر کی دوی خبره دا اول قولو سره الله سبحانه وتعالى رجما بالغیب چې اټکل څه دي خبر دي حقیقت باندې مبني نه دي دریم قول سره الله پاک رجما بالغیب څه کړی دي نه ذکر کړی او واځ مفسرین وايي شاته کوم مکالمه ذکر شوی و هغه کې قال قائل منهم كم لبستم دا قال صيغه د مفرد مذکر څه ده صيغه ده او قالوا لبسنا یو جماعت وایي چې موږ خالي یو ورځ د یو ورځ یو ساعت څخه تیر کی ابل جماعت وایي چې زموږ په وخت کوم مشتر کړی په هغه باندې رب څه دی خبر دی هغه د جمع مذکر څه ده صيغه دغه اطلاق پر څه باندې کیږي درې باندې کیږي یو سړی پوښتنه کوي یو جواب درې ورکړي دبل جواب څور کوي درې ورکړي د تعداد څه جوړیږي و جوړیږي وایي تعداد څه کیږي جوړیږي نو قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربي
اعلم بعدتهم رب ډیر زیات خبر دی د دې په عدت باندې او تعداد باندې ما يعلمهم الا قليل دې ته ډیر کم علم سوی دی اور کول سوی دی صحیح مطلب د جدید تحقیقات هم دا ثابته کړې ده چې د دې تعداد څه دی هغه ودی مثلا د سات مخ کې بیان کې چې ایډورډ ګیبن هغه پر دارومن امپایر باندې پوره څه کړی تحقیق کړی دی هغه هم دا وایي چې دا سلیون سلیپرز په نامه باندې هغه څه کوي د دې تفصیل څه کوي هغه بیانوي لیکن هغه د دې ته لیجنډز تورې څه کوي سموي معنا دا ده چې هغه په موږ په نسخه د قرآن د وحي باندې مبني څه واقع ده په دې کې څه نشته هیڅ شک شوبه نشته چې دا خلک سوي تېر سوي دي خلکو په غاړه کې دومره وخت څه کړی دي تېر کړی دي لیجنډز دې ته ویل کېږي چې هغه حقیقت باندې مبني هم کېدی شي مطلب هغه په سمجھ کې نه راځي دغه د وجې غیر معمولي استعداد صلاحیت ولا څه ویل کېږي هغه لیجنډ ورته ویل کېږي چې دومره وخت او د دومره سماج سره دا خلک ټکراو سو هغه هم د دې ذکر کړی دي په خپل کتاب کې هغه مورخ پات سوی دي هغه هم سلیمان سلیپرز په نامه باندې څه کړی دي تعبیر کړی دي تو لیکن قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل تور تو چې رب چې هغه زیات خبر دی د دې په تعداد باندې ما يعلمهم الا قليل دا یساین سره دې سنسته علم نسته کله مر سره دی هغه ډیر څه دی قلیل علم دی بل خبر دا ده الله سبحانه وتعالى یو غټ درس مسلمانانو ترکی چې د کوم شي تعلق د اصول د دین د اصول څخه د دین د بنیادی قواعد سره د اخلاق سره د اعمال سره او د اقدار سره نه هغه شي څه نه دي پکار اختلاف نه دي پکار فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ته دې سره په دا معامله کې څه مه کوه به سم باعثه او جګړه مه کوه الا مراء ظاهرا مګر سرسري بل خبر ده ولا تستفتي فيهم منهم احدا او ته پوښتنه مه کوه د دوی په معامله کې د دوی اچا څخه صحیح نو دې کې مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی څه ورکوي غټ نصیحت ورته وکړي چې دا رنګه معاملات دي چې هغه سطحي معاملات دي هغه د دین په باب کې هغه څه د قواعدو د اصولو څخه نه یا د دین یو مسله پر دې باندې څه نه مبني نه ولاړ نه د دین حکم پر دې باندې دین عقیده د دین عمل پر دې باندې څه مبني نه په هغه کې څه نه دي پکار مسلمان لپاره ډېر زیات چون چرا اختلاف هغه نه دي پکار الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته پر دا ویل او د عمل توفیق نصیب کړي